بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ یاد کا چې منګه حواله ک ابراهیم علیه السلام ته جوړول مکان البیت د بیت الله الله تشرک بی شیئا چې پدې کې به الله سره شریک نه جوړي وطهر بیتی للطائفین والقائمین پاک کا کور زما د فار د طواف کوونکو او د پار د منځ کوونکو والرکع السجود او د پار د عبادت گزارو وأذن في الناس بالحج او خلق ته اعلان وکړه حج ته دراتلو یاتوک رجالا وعلى كل ضامر راضی بتا ته خلق پیاده او هر یو مانده کمزوري اوخ باندې من كل فج عميق دلار لرنا ليشهدوا منافع لهم چې حاضر شي نفع د بیت الله ته ويذكر اسم الله في ايام معلومات او چې د الله نوم یاد کی په هغه ورځو معلومو کې على ما رزقهم من بهيمة الانعام هغه چې الله تاسو له روزي درکړې ده د چارپایانو نه فكلوا منها پخپلت مخره وادعموا بائس الفقير او خروي پاغه غختون کی باندې او فقیر باندې ثم ليقضوا تفسهم بیا پاک کې خیر خپل وليوفوا نذورهم او پورا کې خپل مناختی وليطوفوا بالبيت العتيق او طواف کې د هغه کور په خوانینا الله پاک اوس پدې کې آغا موضوع لراغی چې کوم موضوع د صورت ته چې هغه حج دی سوره حج وته ویل شي الله پاک تفصیلا د هغه حج بیان شروع کو اولنا د بیت الله شریف د هغه جوړون کی الله پاک بیان کړي چې بیت الله شریف چا جوړ کو څنګه جوړ کو پس طریقې جوړ کو تفسیر مظهری کی ثنا الله فانی فتوی سے اگی پورا په تفصیل او په تحقیق سره وی چې کله ابراهیم علیه السلام هغه الله پاک د عراق نه راولېږو او هغې ته ووایي چې ته ورشه بیت الله ته نو چې کله هغې دلته کې یو څو ورځې تېرې کړه نو الله پاک ورته وی ورشه او زما د کور بنیادونه را تازه کړه ابراهیم علیه السلام د الله پاک نه سوال وکړو چې خدای پاکه ما ته خو بنیادونه نه دي معلوم ما ته د هغې د ښودنې څه طریقه وښیه نو ثنا الله فانی فتوی سے پاغه تفسیر مظهری کې دا پورا یو واقعا را نقل کړی دا چې الله وته وی دا وریث چې کوم راخاره شو دی وریث سره لړشه دا چې کوم ځای ودرېږي په څلور واړه طرفه هغه ځای کې نښې وکړه دکه ځای کې زما د کور بنیادونه دي ابراهیم علیه السلام راغی هم دکه ځای چې په کوم ځای باندې اوس د بیت الله شریف دا کوم عمارت دی دکه ځای باندې وریث ودرېده ابراهیم علیه السلام ورته په څلور واړه طرفه باندې نښې راښکلې نو چې کله یې کودایي وکړه زړې ګټې پکې راووتې په طوفان نوح کې الله پاک د بیت الله عمارت اوچت کړو بنیادونه ولا فریح دا ادم علیه السلام جوړ کړی کورو او په هر زمانہ کې بده کې عبادت شوی دی عبادت یا د یو الله شوی دی یا د بوتانو شوی دی خدا کده عبادت زیو چې کله طوفان نوح راغی نو الله پاک د عمارت اوچت کو او هغه بنیادونه پاتې شو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام فاغه بنیادونه باندې نوی بنیادونه اوهل او مفسرین فرمایي چې کله به د ابراهیم علیه السلام دغه ضرورت راغی چې هغه ورته لیفټ وتړي او څه ورته وایي په پښتو کې کوازه ورته وتړي نو چې کوم ګټ باندې ابراهیم علیه السلام ولاړو نو هغه ګټ به لږ غونته رادنګ شو تر دې پورې چې ابراهیم علیه السلام هغه آخري اسی ته ورسې په کم ګټ کې د ابراهیم علیه السلام هغه نښې دي او هغې ته اوس ابراهیم مصلی چې کوم الله پاک فرمایي دکه ځای دا به لکه د لیفټ په شانتې اوچتېده کوازه به په خپله باندې اوچتېده او چې کومو مساله به ښکته راغورځېده نو نن به وه چې سبا به ابراهیم علیه السلام راغی هغه به نه وه مفسرین وایي دا کم ځای کې چې جوماتونه جوړېږي دا هغه ځایونه دي چې فرشتو به هغه مساله اوچته کړه باقي نه هغه به یې ونوسته نو چې هغه کم ځای ته د دنیا په ګوټ کې رسېدلی ده تر قیامته پورې په هغه ځای باندې جومات جوړېږي دا جماعتونه چې دي دا الله پاک د دې بنیادونه د مخکې نه ایښي دي دا د بیت الله شریف د هغه باقي مانده هغه مسالې نه چې کوم دی نو جوړ شوي هغه نښې دي چې هغه کم ځای کې موجود دي هلته کې به جومات جوړېږي الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام باندې
جوړونکي هغه ابراهیم علیه السلام و اذ بوأنا لابراهیم هر کله چې جوړول شروع کړو ابراهیم علیه السلام مکان البیت د کور زما د بیت الله نو موږ ورته حکم وکړو چې الله تشرک بی شیئا په دې کې به شرک نه کوي نو پیغمبران خو واضحه خبره ده یعنی مقصد سره حکم وکړه په دې کې چې ګوري هیڅوک به په دې کې شرک نه کوي الله سره پکې شراکت نه جوړي وطهر بیتی للطائفین والقائمین او ته پاک کور زما د پاره د طواف کوونکو د پاره د مقیم خلکو چې کوم د بار ناراضي طواف د پاره او چې کوم مقیم دي دا ټول د پاره زما کور هغه صفا کرسنه د شراکت نه د بوتانو نه صفا کا والركع السجود او د پاره د ټول عبادت گزارو نو د ابراهیم علیه السلام در زمانه پورې خو بده کې شرک نه کېدو خو چې کله ابراهیم علیه السلام وفات شو دې ته بیا بوتان وردن نشو او د فتح مکه پر ځبانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دینه 360 بوتان را وباسل الله پاک وی موږ ته حکم وکړو چې واذن فی الناس بالحج چې کله مکمل کړه خدای پاک نور زما لایک سه خدمتي الله وی ما وته وی ابراهیم علیه السلام اعلان وکړه د حج د پاره نو ابراهیم علیه السلام جبل ابي قبیس ته وخته او درې اعلان وکړو چې اے خلکو د الله پاک د حکم مطابق د الله د کور زیارت لرش درې आवाज وکړو الله پاک وی ابراهیم علیه السلام ته مونږ وې بس تخپل کارو کو رسول زمون کار دی نو چې کوم خلک ژوند دی او د هغې غوږونو ته هم پرشتو ورسو او چې کوم خلک به تر قیامت ته ورځې پورې پیدا کېږي چې هغې دا د مور پلار د مور په سینه او د پلار په شاګانو کې وو الله پاک هغې ته هغه اواز ورسونه چې چا ته هم اواز رسېدلی دی دا چې دی لړ شي حجي او عمرې والا لړ شي وي اللهم لبیک نه دا دی جواب ورکوي چې الله ورته زما کور ته راشه دی وي خدای پاک هر عالم تا راته حکم کړو هر عالم کوم خوش قسمتو ته چې هغه اواز رسېدلی دی چې هغه په هر لحاظ کې وو الله دې رحم وکړي چې موږ هم په هغې کې شامل یو نه به تر قیامت تر ورځې پورې ای به حج لځي الله پاک وایي موږ ورته ووایې چې واذن فی الناس بالحج خلکو ته اعلان وکړه د حج نو یاتوکه تا ته به راځي ځکه چې دغه ځای کې خو بل څوک نه تا ته به راځي رجالا پیاده وعلى كل ضامر او په هر یو مانده اوښ د مانده اوښ نه مقصد دا دی چې څومره هغه اوښ چې کوم دی نو سپکې دوره به د هغه رفتار تیزي د دې لپاره به خلکو هغه اوښې اوښان استعمالول چې هغوی به منډه تیزوالی شوه نو د ضامر نه مقصد چې کوم دی د کمزوري نه مقصد دا دی یا اتینا راځي به تا ته من کل فجن د هر یو لرې لرې د هر یو لارې فجن د هر یو لارې عمیق لرې لرې نه چې د دنیا د بل سر نه به راځي خو تعالی به دلته کې ځان را رسوي د الله پاک د هغه حکم مطابق تر قیامت پورې به د حج جاری پیغمبر علیه السلام نه حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې هغه چا چې حج وکړو او په هغه حج کې مقصد د هغه صرف د الله رضا وه پای کې څه دنیایي مقاصد نو او دنیایي مقاصد هسې الله پوره کوي خو د په زړه کې دا نه و د صرف وایي زه الله رضا کوم نو دې د ګناه نه داسې صفا شه لکه چې دغه وخت کې دی پیدا شو دا اړو یو ګناه هم نرې کړی او حضرت ابواللیث سمرقندي رحمه الله خپل کتاب کې په خپل روایت سره د ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو حدیث مبارکه نقل کړی دی هغه وایي موږ په میدان عرفات کې ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د یمن نه څه کسان راغله هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې حضور موږ د دې حج د فضایلو په باره کې څه ووایه نو پیغمبر علیه السلام ورته ووایي چې کله یو انسان د حج اراده وکړي او د خپل کور نه را روان شي نو په هر اوچت شوي قدم باندې الله د هغه عزت او درجه اوچتي یعنې ثواب ورکوي او په هر ایښودې شوي قدم باندې د هغه نه الله ګناه ریږي بیا چې کله هغه راورسي زما وطن ته او کله هغه زما سلام وکړي نو زه ورته وعلیکم السلام وایم او کله د هغې نه پس چې هغه میقات ته راورسي کوم ځای کې چې احرام تړي هلته او احرام تړي نو په دغه وخت کې ورته الله وایي ستا نوې زندګي شروع شوه بس اوسه پورې چې دې څه کړي بس هغه لاړ د ګناه نوې زندګي دې شروع شوه ته د ګناه نه بلکل پاک یې او کله چې هغه پاک احرام یعنې نوې احرام راولي وتړي نو الله ولا آواز ورکړي بنده اوس پکې عبادت د نوې سر نه شروع کا تا ته به د دې نوې عبادت نوې ثوابونه میلاویږي دغه نوې ثوابونو مقصد څه دی حرم کې
هغه یو مونځ په 1 لاک دی او الله پاک به هر یو بندلا چې هغه د دغه ځای اوسیدونکی دی هغه له به الله پاک د دغه یو نیکۍ ورکوي چې دی کله حرم شریف ته راځي او چې کوم د بار نه راغلی دی نو هغه له 80 ورکوي او هغه یو نیکي په 1 لاک ده نو چې کوم د هغه ځای دی هغه له یو په 1 لاک ورکوي او چې کوم د بار نه راځي هغه یو په 80 لاک ورکوي دا دومره ثوابونه ول الله پاک ورکوي بیا چې کله دی حج مکمل کی او د میدان عرفات ته د عرفې پر ورځ لړ شي الله پاک فرشتې راغونډي کې ویرا شی وګورئ کنه تاسو ما ته وی چې دا هغه مخلوق دی چې یسپې کو دی ما دی به ویني ته ویرا شی دی نن څه کوي ادی باندې اختراع خواري دي ما رضا کوي دوړي پیلو تیری او تاسو غوا اوسې دی ما وبخل د دې که هر څومره ګناو او ته ما وبخو دغه ګناي کبیره کړي دی ته ما بخل دی او الله پاک وته आवाज کی بندا بس تعالی ما د جنت ټیکټ درکو خو ته ځان له مقامات جوړ کا پاږي کی ځا خپل عبادت ته نور سیوا کا پای کې ځان له مقامات جوړ کا خپل درجه دی اوچته کا دا د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو الله سمرقندی رحمه الله پر روایت باندې یو روایت دا غین راغله دی او هغه کس چې هغه د حج نه واپس راشي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارکه دی هغه مخې لورشي هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حکم باندې د الله پاک یو خپل چې کوم دینه فریضه هغه ادا کړه او الله پاک وی دی ما بخل دی نو د بخل سړی نه اوس چې کوم دی چې دې سو کور ته ورننه وزي دی تعالی راوځي چې واپس کور ته دی نه مخکې نه دعا والا چې الله پاک تا باندې رحم وکي تام بوزي او تا ته چې کوم دینه بخنه وکي او هغه کس چې هغه باندې حج فرض شو خو هغه حج له توجه ورنکړه او هغه لانړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلم شریف او د بخاری شریف حدیث مبارکه دی وې د اجازت دی چې دی يهودي مري او کدی نصرانی مري دې زما د امت نه بار دی چې د دنیا له دوره خېټه ورکړې و چې دی بګي د الله کور ته رانغې نو دته ضرورت نشته د الله پاک د داسې بنده ضرورت نشته الله پاک وی دی چې په هر یو دین باندې په هغه دین باندې دی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علی یشهدوا منافع لهم چې دې حاضر شي منافع ته چې الله پاک دل سوره فائدې دلته مقرر کړې دي الله پاک د دې لپاره دلته کې څومره درجات ایښي دي ويذكر اسم الله في ايام معلومات او شدي الله پاک یاد کی په غرض معلومو کې دا غرض معلومونه مقصد دلته کې عام مفسرینو او جمهور مفسرینو یعنی ټول مفسرینو متفقه تور باندې اغا د قربانې درې ورځې اغستري چې د حج شوا لسما یو لسما او دو لسما د درې ورځې نه مقصد دی چې الله پاک وي بده کې دې زما خاص کر یاد وګي او دا یادونه مقصد سره سلور عبادتونه دي چې یو خو چې کم دینه اغا د ساری مالی د کلا د قربانې پرز باندې د اختر پرز باندې هغه رمې ده شیطان وشتلی غټ شیطان وشتلی دویم هغه نهر د قرباني کول دي دریم هغه خلق دی سر خریلی او سلورم هغه طواف افاضه دی چې هغه ته چې کم دینو طواف زیارت موي د بیت الله شریف اخیری طواف دی دا غینه پس د اجازت ملو شو بس اوس دې چې کم دینو هر یو کار د دنیا کولی شي دنیا د کار نه مقصد زماداري چې کم عام د روټین کار دی شي د خپل بیبي سره ملاوي دي شي د طواف افاضه نه پس او کله دې مخکې وسره ملو شو په د باندې دم وړي دو ځکه چې دا صدور چې کله دا صدور ارکان مکمل کړي د حج مکمل شو د بګدري کړي دي د شیطان وشته ری د قرباني کړي دا د خلقوم کړي دی خود طواف افاضه نه دی کړي او دې بګي بیبي سره ملاو شو په د باندې د موړ د جنایت کو نو دینه مقصد چې کم دینو الله پاک د مفسرین وي د دې معلوم ورځونه هغه لسما یو لسما او دولسما درې ورځې دي علی ما رزقهم من بهیمه الانعام او چې دی علی ما رزقهم هغه سیز باندې د الله نوموالي چې الله رزق ورکړي دا من بهیمه الانعام د چارپایانو نه نو بیا په کلو منها په خپل ته مخره واطعم البائس الفقير بائس الفقير او په هغه ماندا په هغه غریب په هغه کمزوري فقیر باندې او په هغه نه غوښتون کې فقیر باندې اخروي چې بائس هغه چاته وي چې هغه ستانه غوړي لا سره ته نسل دی او فقیر چې دی
هغه غریب دی خواستانه غواړي نه. الله پاک وی په خپل مخره په غختون کې مخره وا او چې کوم نه غواړي په هغه باندې مخره وا. ثم ليقضوا تفثهم، بیا د هغې نه پس ته ځان صفا کا. چې کله دې دغه قرباني وکړه بیا ځان صفا کا. وليوفوا نذورهم، او خپل نظرونه برابر کړه. دې منښتونه مقصد هغه واجبات دي، مناسک د حج دی، بس د مناسک د حج ټول ادا کا. وليطوفوا بالبيت العتيق، او اوس طواف افاضه وکا، اخیری چې کوم دینو سلام وکا، طواف زیارت وکا چې الله پاک ستا حج مکمل کی. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کله چې جوړول کول ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف، الله تشرک بی شیئا، موږ ورته حکم وکړو چې الله سره څوک شریکوه ما. وطهر بیتي للطائفین والقائمین، زما کور پاک کړه دپاره د طواف کوونکو او د ودرېدونکو د عبادت، والرکع السجود، او د عام عبادت ګزارو دپاره. وأذن فی الناس بالحج، او خلکو ته حکم وکړه د حج. یأتوک چې راتلو کی تا ته رجالا پیاده، وعلى كل ضامر، او په هر اوښ مانده باندې، یأتین من کل فج عمیق، او راشي هغه لارو لرو لرونه، لیشهدوا منافع لهم، چې حاضر شي منافعو ته. ویذکر اسم الله فی ایام معلومات، او د الله نوم یاد کې خاص کر په هغه ورځو معلومو کې. علامه رزقهم من بهیمة الانعام، په هغه چرپایانو چې الله پاک تاسو د رزق درکړی دی. فکلوا منها، په خپله ترې مخورئ. واطعموا بائسا، او اخروئ په هغه غوښتونکي باندې، الفقیر، او په هغه ضرورتمند باندې. ثم لیقضوا تفثهم، بیا لرې کې د ځان نه خیري، یعنې غسل وکړې. ولیوفوا، او پوره کې نذورهم خپل واجبات. ولیطوفوا، او بیا طواف وکړې بالبیت العتیق، د هغه کور هدایت یافتنه یا د هغه کور پخواني نه.